السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او ټیک ټاک کې عزتمند یو نوی او تازه خبر را مخته شوې ده. د علیشا 007 پر داود شاه په پېښور کې په ډزو باندې وویشتل شو. بیا سونیا شاه د خپل خاوند قاتل ښکارا کړلو او په صدر اکبر خان باندې راپورټ وکړلو. بیا پولیسو صدر اکبر خان گرفتار کړو. راځي مینوالو، د داود شاه قاتل په رښتیا باندې صدر اکبر خان دی او کونه ټول حقیقت ښکارا شول. موږ سره دا ویډیو اخیره پورې وګورئ چې دا پوره معلومات نه خبر شي. کو څوک په دې چینل کې نوی مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بر ټلی نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډیره په اسانتیا سره ملاویږي. د علیشا 007 پر داود شاه په پېښور کې په ډزو باندې وویشتل شو او بیا د حساب په بېهوشه حالت کې الارج هسپتال ته منتقل کو چې هغه اوس هم په بېهوشه حالت کې الارج هسپتال کې پروت دی. دغه حساب له داود شاه د خپلو وړو سره د ماښامي په ټیم کې روان او ناګهانه پې فایرنګ وشولو چې داود شاه په خپو باندې لګېدلی او بیا بېهوشه شوی او عوامو په بېهوشه حالت کې داود شاه الارج هسپتال ته منتقل کړو. بیا سونیا شاه د خپل پیجونو نه لایو ویډیوګانې کولې چې زما د خاوند قاتل صدر اکبر خان دی او په هغه باندې راپورټ وکړلو چې پولیسو صدر اکبر خان گرفتار کړلو. صدر اکبر خان وایي چې داود شاه ما نه دی ایښتی ځکه چې زما 15 ورځې وشولې چې زه د پېښور ته راښکاره شوی نیمه او بیا دوی راباندې دعوا وکړله چې داود شاه ته وویشتو. نو داود شاه په هسپتال کې اوس هم په بېهوشه حالت کې پروت دی. کله چې داود شاه په هوش کې راشي نو دغه ټول حقیقت په ښکاره شي چې صدر اکبر خان داود شاه په رښتیا باندې ایښتی دی او کونه اوس لا د دې پوره حقیقت نه دی ښکاره شوی. خو سونیا شاه د صدر اکبر خان باندې دعوا کړې ده. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.